السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید کوم تاسو به روغ جوړ خوشاله استئ او تاسو به ګورئ A to Z الیکټرانکس یوټیوب چینل. یو ځلې بیا ستاسو لپاره موږ ډیره زبردسته ویډیو راوړله چې آیا موږ څنګه کولی شو چې دا کم چوټا ډي سي فین چې راځي پیډسټل فین چې کوم ډي سي د هغې موټر په مارکیټ کې ډېر زیات شارټ دی، نو اکثر خلک هغه جوړوي، د هغې طریقه نه ورځي. د هغې ټوټل طریقه به ستاسو ته ښیم. ګوره دا زموږ سره راغلی دی او دا بالکل چې کوم دی دا ارمیچر هغه سوی دی. نو دا به موږ کولاوو، د دې ټوټل طریقه به ستاسو ته ښیم چې دا په کومې طریقې سره جوړیږي. خو برای مهرباني که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی، زموږ چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ چې همداسې معلوماتي ویډیوګان تاسو ته په وخت باندې در رسي. ګوره فرسټ اف آل به راشي دلته زموږ سره په دې کې چې کوم دا د سیلور پین لګېدلی د چوړۍ چې دې کې کله تاسو پرې فټ کوئ نو دا داسې نه خیږي. دا به تاسو لږ په ګیس باندې ګرم کوئ. نو چې کله تاسو دا ګرم کوئ دا ډېر په اسانۍ سره دې نه بیا راوځي. بیا چې دې سټه کوم د چکر دپاره کوم ګرارۍ فټ نو دا ګرارۍ چې کوم نه دا هم دقشان د سیلور یو پین دی، دا دې نه راوځي، دا به ترې راوباسئ. صحیح ده. بیا به راشي دې سیټۍ نه ګوره دې ته دا موټر چې کوم دی دې سیټه داسې وړې وړې شان کونډې دا موټر چې کوم دا هغه سیټ دا پلیټ دی دا یې پیټېټ کړی، دا به ترې په چوپلاس یا په پلاس باندې راواړوئ. نو بیا به دا دقشان ډک په ډکه راوباسئ. صحیح دی. ګوره زموږ سره موټر چې کوم دی هغه بالکل سوی دی. دې موټر چې کوم میګنیټ دی هغه ښه برابر دی او زموږ سره ارمیچر چې کوم دی هغه سوی دی. نو د دې موټر ارمیچر به موږ وایډنګ کوو. دې سیټه زموږ سره دا کوم سیلور پین دی دا به هم درې کوي. ګوره زموږ سره دا ارمیچر چې کوم دی دا بالکل سوی دی. دلته موږ راشو، ګوره د دې نه موږ دا کوم دی کې چې کوم کاربن راځي نو دی بالکل کاربن ټیک ټاک دی، ښه برابر دی. زموږ صرف موټر چې کوم دی هغه وایډنګ سوی دی او بوشونه چې کوم دی هغه هم برابر دي. تاسو موټر ګورئ، که ستاسو موټر مثال طور بوشونه برابر وي، کاربن یې برابر وي، لکه نو بیا یې جوړوئ، ځکه چې بیا پرې خرچه دومره نه راځي او موټر چې کوم دی هغه ښه زبردسته جوړیږي. دې کموډیټر هم ټیک ټاک دی، بس صرف وایډنګ چې کوم دی هغه به دې ته موږ کوو. خو د دې چې کوم که خیل یې کړی د دې چې کوم دا کونډې دي که نه، دا کم تارونه چې دې ته کونډه کېږي نو دې له اکثر هغو سولډر ورکړی. نو تاسو دا په کاویا باندې لږ ګرم کوئ او بیا د ګرمایش په حالت کې د لږ لږ راواړوئ نو د دې کنیکشن به تاسو بیا راوباسئ. صحیح ده. د دې نه به ګوره تاسو له اول فرسټ اف آل داسې شی وکړئ، دا زوړ وایډنګ چې کوم دی دا به ترې درې کوئ. نو بیا زه تاسو سره دې ټوټل فارموله ښیم چې دې څو چکرې دي، د دې څو دغه دي پیچ څو دی، د دې ټوټل طریقه به درته ښیم. خو فرسټ اف آل به دا ښه په صحیح طریقې سره صفا کوئ. نو هغه نه بعد به راشئ بیا دې له به تار راوړئ، 32 نمبر کاپر وایر به دې له تاسو راوالئ. په دې کې تار چې کوم دی 25 ګرام لګي. صحیح ده. 25 ګرام کاپر وایر په دې کې لګي، ډېر زیات کم تار دی. په دې کې راځي خرچه بالکل ډېره زیاته کمه راځي، تقریبا پاکستاني روپۍ په دا 50 روپۍ خرچه پرې راځي. په دې باندې د وایډنګ ډېره زبردسته طریقه ده او بالکل تاسو په کور کې هم دا وایډنګ کولی شئ. ګوره فرسټ اف آل به راشي په دې کې 15 سلاډه دي او 15 کموټیټر کې چې کوم دی 15 کونډې دي. صحیح ده. نو فرسټ اف آل به راشي، ګوره د دې وایډنګ چې مونږ کوو ګوره په دې طریقې سره یې دا داسې ریورس به راځئ. ښه ګوره یې هر یو کوم سلاډ کې چې کوم دا مین جرۍ ده که نه نو دا د هر سلاډ ته مخامخ ته ګورئ په دې طریقې سره به دې تاسو وایډنګ کوئ. ګورئ یې ښه دلته ګورئ، ګوره دلته به راشئ یعنې دې طریقې سره. ښه دلته چې کومه ګوره هغه سلاډ ته چې کوم مین جرۍ ښکاري که نه ګوره هغې ته به تاسو دغه نه راولئ. صحیح ده. کنیکشن د هغې نه دېخوا چې کوم سلاډ دی ګوره دلته به راشئ. اول تاسو ته زه عرضي ښیم. ګوره یو سلاډ هم چې دقشان جوړ کړو دا کنیکشن به داسې راواړوئ، بیا به دویم کنیکشن به داسې راواړوئ، سیده به دې خوا راواوړئ. صحیح ده. نو په دې طریقې سره تاسو بیا داسې راځئ دقشان به دا وایډنګ راوړئ. صحیح ده. نو اوس تاسو ته ما سرسري وښودو. بیا به راشئ دې له به ګوره 100 چکرې د 32 نمبر تار نه تاسو هر یو سلاډ کې ورکوئ. صحیح ده. 100 چکرې به دې له ورکوئ، بیا به 100 چې هم ورتللي ګوره بیا به دې بل ته راواوړئ. ګوره دلته زموږ سره بیا ډېره زیاته ویډیو اوږده کېږي. دله موږ 100 چکرې ورتللې. ګوره 100 چکرو نه بعد به اوس راځم، ګورئ دا کنیکشن به داسې وړمې، یعنې دلته ما دا کنیکشن سپین کړی دی. بیا به ګوره زه راځم ډایرکټ په سیده کنیکشن دې ته راواوړي او د دې نه بیا دلته دې بل ته راواوړي. صحیح دی. یو کنیکشن چې یو کنیکشن د سلاډ کموټیټر نه دې بل ته راووښتو، داسې پسې سلاډ هم داسې واپسې بیا راځي. صحیح ده. په دې طریقې سره ګوره چې تاسو زموږ سره دا سلاډ پوره شو بیا راځم ګوره دې بل ته ګورئ. ښه دا زموږ سره دویم هم پوره شوی دی که نه، بیا ګورئ په دې طریقې سره تاسو دې ته کولی شئ. ګوره زموږ سره دا دویم چې کوم 100 چکرې دي هغه هم پوره شو. ګوره دې بل ته به داسې راواوړئ او بیا به د دې چې کوم دا سر دی نو دا بالکل په صحیح طریقې سره سپینوئ، ځکه چې دا تاسو سپین کړی نه وي که نه نو بیا دلته کرنټ نه پاس کوي. اکثر بیا موټر لږ څه تاو کړي، لږ سټارټ شي، بیا ودرېږي، دلته دا کرنټ نه پاس کوي. صحیح ده. او بیا چې کله دا تاسو مکمل پوره کوئ ګوره زموږ سره له اولې چې کوم تار موږ کونډه کلی وو نو د اخرنی تار به هم دقله بیا راځي. صحیح ده. دا بیا دقسې تاسو دغه کونډې سره به دا بیا تاسو اټیچ کوئ. صحیح ده.
نو دغه تار دی دغه بیا خاص مزیدار به صفا کوي، د هغې نه بعد به راشئ بیا به یې ټچ کوي دغه سره، بیا به دلته زموږ سره دا کوم کونډې موږ راړولي دا به په پلاس یا په څه شي باندې وټکوئ پریس به یې کوئ، صحیح ده. او د هغې نه بعد به راشئ کاویه خو به ستاسو سره وي که نه، د کاویه لږ شانته کې قلعي به ورکوئ ځکه چې دا کونډې ډیلی نو بیا موټر کله بندېږي کله لګېږي نو قلعي ولله ډېره ضروري ده، صحیح ده. بیا د هغه نه بعد راځو دا اوس موږ فټ کوو، د دې کاربن چې کوم دی هغه بالکل ټیک ټاک دی، دا په دې کې داسې فټ کوئ نه، د دې خپل دغه دی دا کې به ولګوئ، بیا به راشي دا کاربن زموږ سره چې کوم دی بیا به چیک کړئ چې دې کې لچک شته که نه، خو دا بالکل برابر دی، صحیح ده. چې کاربن یې ښه ټیک ټاک وي نو لاول به راشي ګوره دا ارمیچر چې کوم دی لاول به دې کې دا کاربن یې دې سره د دې طریقې سره ور فټ کړئ، چې په دې طریقې سره هم ګوره دې ته کله کاربن ور فټ کړو نو د هغه نه بعد به راشي او دلته چې د کوم میګنټ سایډ دی که نه د میګنټ سایډ ته به بیا وروسته دا ور فټ کړئ، صحیح ده. ګوره لاول موږ دا فټ کړو، د هغې نه بعد اوس ګوره راځو دا به دې کې ښه وګورئ چې دا کاربن چې کوم دی د سنټر ته برابر دی او که نه دی، صحیح ده. بیا به راشئ ګوره هغه سیټ ته به تاسو دې ته صرف لاس ونیسئ، د شاپ نه ډایرکټ لاړ نه شي، اکثر بیا کاربنونه دا وځي ځکه چې دا میګنټ دی ځان ته را کینچ کوي، صحیح ده. بیا ګوره دلته به راشي زموږ سره بالکل موټر چې کوم دی چې به چیک کړئ چې یاره جام را جام خو نه دی، چې کله ښه جام را جام نه و نو بیا به داسې شی وکړئ یو پیچکس به راوالئ د کوم ځایونو چې داسې کونډې دغه کړي دي نو دغه بیا وربېته ور واړوئ، صحیح ده. دا اوس ګوره موږ چیک کوو، زموږ سره موټر چې کوم دی هغه بالکل ټیک ټاک دی برابر دی. بیا به دلته راشئ دا موږ چیک کړو ښه برابر دی، بیا به دې کې چې کوم موږ پینونه ځینې ایستلي وو یو چړه بل سیټ نو هغه پکې ولګوئ او هغې له به لږ شانته کې ایل پي ورکړئ، اکثر دا لرې شي بیا لږ ډیلې شانته کړي نو ایل پي یو سات کې شان ایل پي ور لګه ډېره ضروري ده، صحیح ده. بوشون له به لږ تیل ورکړئ ښه، ځکه چې بیا اکثر دې کوله وروسته لږ دغه شي وچ شي نو بیا اواز کوي. بیا به راشئ ګوره دا زه تاسو ته اوس بالکل په دغه چیک کوم ځکه چې اکثر په ویډیو کې اواز راځي یا نه راځي، ګوره دې نه ما سلوشن ټیپ تاو کړی دی، دا زه اوس تاسو ته ښیم چې دې سپیډ څومره دی او دې ټوټل به تاسو اواز اوس اورئ، کرنټ زموږ سره بالکل برابر دی. دلته به راشئ ګورئ نه د دې سپیډ چې کوم دی بالکل ډېر هیوي زبردست سپیډ دی، په دې طریقې سره تاسو مکمل د موټر چې کوم دی هغه وایډنګ کولی شئ. نو دا زموږ یو لنډه شانته ویډیو ما چې تاسو سره ضرور شیر کړم، که داسې ویډیوګانې مو خوښېږي نو زموږ چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ چې همداسې معلوماتي ویډیوګانو تاسو په وخت باندې رسي. راتلونکي ویډیو پورې مو په لوی الله سپارم، د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.